اصل کې دې آیات کې د منافقینو بل یو خباثت بیانېږي. منافقینو کې یو خباثت دا او بعضی مفسرین وی چې بعضی ساده مسلمانان هم کمزوري شو، نو چې خبره به یو اوریدل نو فورا به هغه خبره نشر کول، هغه به خلکو کې مشهوره وله. او چېرې د امن څه خبره به دی واورېدله، څه خبر به راغې د بهر نه د امن، نو هغه به هم مشهوره وله، تحقیق پې نه کو. او که د ویرې څه خبره به دې ته راورسېدله نو بلا تحقیق پې هغه خبره هم مشهوره. مثال د امن خبره داسې چې یو ځای ته مسلمانان جهاد لتلي وو، نو خبر به راغی چې مسلمانانو جنگ وګټو، نو په ان پن کې به دې به تحقیق نه کو د منافقانو، په ان پن کې به هغه خبره مشهوره کړله او دوره مشهوره شوله چې هغه خبره به تر ډېر لرې لرې پورې باندې ورسېدل چې مسلمانانو جنگ وګټو. او له خوف یا د ویرې څه خبره، مثال مسلمانان به جنگ لتلي او هغوی به جنگ مثال وبایلو، دې ته به خبر راورسېدل چې مسلمانان مغلوبه شو، نو دوی به تحقیق نه کو، د خبرې نه به ځان نه خبرو، فورا به خبره مشهوره کړه چې مسلمانانو جنگ وبید. نو بعضې وختونو کې د مسلمانانو جنگ ګټل دا خبره پټ ساتل دی کې د مسلمانانو خیری، او بعضې وخت کې مسلمانان کو جنگ وبیلي نو د هغې خبره پټه ساتل دی کې چې کوم دی د مسلمانانو خیر. نو دی به بغیر د تحقیق نه یو خبره تحقیق پې نه کو او فورا به چې کوم دی هغه خبره مشهوره کړه. حضرت عمر رضی الله عنه ته خبر راورسېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو د طلاق ورکړي. چې راګه جمعات کې خبره شروع وي، خلکو کې خبره مشهوره شوې وه چې نبی علیه السلام خپلو بیبیانو د طلاق ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره واورېدله نو خلکو سره خبره ګډه نه کړله چې بس خلکو وی چې نبی علیه السلام طلاق ورکړل دی، حضرت عمر هم دا چې غوالي نبی علیه السلام طلاق ورکړي داسې ونه کړل. څنګه حضرت عمر رضی الله عنه خبر ورسېدو، جمعات کې خلک لګیو نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی، نبی علیه السلام خبر شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام نه تپوس کوي د الله پیغمبره تاسو رښتیا خپلو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل عمر ما خپلو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. نبی علیه حضرت عمر رضی الله عرض وکړ چې یا رسول الله خلکو کې خبره مشهوره شوې ده، زموږ جمعات کې خلک ناست چې هغوی ته دا خبر ورسومه چې ما په خپله تحقیق وکړو، نبی علیه السلام ما ته وفرمیل چې ما طلاق نه دی ورکړی. نو حضرت عمر رضی الله عنه راغی او خلکو ته ویې خبردار اعلان وورئ، زه په خپله لړم ما د نبی علیه السلام نه د دې خبرې تحقیق وکړو چې د الله پیغمبره تاسو خپلو بیبیانو ته رښتیا طلاق ورکړی دی؟ نو نبی علیه السلام وفرمیل چې نه ما خپلو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. نو حضرت عمر رضی الله عنه تحقیق وکړو، نو د مسئلې تحقیق پکې بنو مستلق یو مشر چې کوم دی مسلمان شو او نبی علیه السلام ته وی د الله پیغمبره څه وخت پس مونږ پسې یو قاصد راولېږه چې مونږ ورله خپل زکاتونه ورکړو ځکه مونږ ټول مسلمانان شو. نو څه وخت پس نبی علیه السلام هغې پسې یو قاصد ولېږو د زکات وصولولو دپاره بنو مستلق پسې. نو چې کله دا قاصد لاړو ده وکتل نو د دې قاصد د هغې سره زړه دښمني تېره شوي، نو دې ورله خواله ور نه رغې واپس را وتښتېد. او نبی علیه السلام ورته ولې رالې تا خو زکات را نه وړو؟ وی د الله پیغمبره هغه ټول مسلمانان واپس مرتد شوي دي، کافران شوي دي او زه وجل هم زه ترې راوتښتېدم. نبی علیه السلام تحقیق وکړو، ډارېږې داسې ونه کړل د مرتد سزا خو قتل دی، 3 ورځې به مهلت ورکړي بیا به قتل کوي چې سړي. نو نبی علیه السلام ډایرکټ قتل نه کړ. نبی علیه السلام خالد بن ولید رضی الله عنه ولېږو چې ورشه د پلان کې کلي ته بنو مستلق وګوره چې رښتیا مرتد شوي دي او که نه، تحقیق وکړه. نو خالد بن ولید رضی الله عنه چې هغه بستی ته ورغی ویې کتل د هغه ځای نه چې کوم دی د اذان اوازونه راوچت شو، دی ورغه تحقیق وکړو، وي تاسو رښتیا مرتد شوي؟ هغه وی نه. نو وي تاسو زموږ دا قاصد ولې وجو؟ وی موږ ته خو د قاصد پته هم نشته چې راغلی دی او که نه دی راغلی. او بعضې یو روایت کې دا هم دي چې دغه بنو مستلق والا چې دا قاصد خو واپس وتښتېدو، نو دا بنو مستلق په خپله باندې روان شو چې راځئ نبی علیه السلام ته خو مونږ ویلي وو چې مونږ به قاصد راولېږي د زکات وصولولو دپاره، خو قاصد خو رانغی. نو کیدای شي نبی علیه السلام نه زمونږ د څه وجې نه د نبی علیه السلام زمونږ د څه وجې خفه شوي وي، مونږ څه کار داسې غلط کړي وي چې نبی علیه السلام خفه شوي وي زمونږ نه زکات نه اصولي. نو دوی په خپله باندې را روان شو. نو لار کې خالد بن ولید رضی الله عنه مهله ورغی، ورته وی څه کوئ؟ وی مونږ ځو او نبی علیه السلام له وی ولې تاسو پسې قاصد درغلی او تاسو خو مرتد شوي وی، تاسو زکات نه دی ورکړی؟ هغه چا چې موږ مرتد شوي مسلمانان یو الحمدلله، قاصد نه دی راغلی.
وی تاسو پس کاسد درغلی او کاسد چې واپس راغی نبی علیه السلام ته او وی چې الله پیغمبره هغه ټول بنو مستلق کافران شوي دوباره مرتد شوي دي اسلام یې پرېښی دی او زه وجلم زه چې کوم دی راو تښتېدل هغه مونږ کاسد لیدلی هم نه. نو کو چېرې نبی علیه السلام بغیر د تحقیق نه تللی وي یا خالد ابن ولید لېږلی چې دې سره جهاد وکړه ځکه دا خو مرتد شوي دي خو نبی علیه السلام بغیر د تحقیق داسې ونه کړل بلکې تحقیق یې وکړو. نو د دې وجې نه هرې خبره بالکل بعضې خبره داسې وي چې مونږ په غوږونو باندې معمولي خبره واورو هغه خبره بیا مخې ته نشر حالانکې داسې نه ده پکار دې آیات نه معلومیږي چې داسې خبره تر څو تا د خبرې تحقیق نه وي کړی نو دغه خبره به مخې ته نه نشر کړي. نبي علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا د یو سړي دپاره دا د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده ان یحدث بكل ما سمع چې دې هغه خبره مخې ته نقل کړي چې کومه خبره اورېدلې وي دې یو خبره واورېده مخې ته نقل چې پلانکي دا خبره کوله یا پلانکي ځای کې دا کار شوی دی تحقیق یې نه دی کړی بلا تحقیق دا خبره مخې ته نشر کړله نبی علیه السلام فرمایي د دې کس د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده. اگر کو دا خبره رښتیا کړي خو چې بغیر د تحقیق نه دا خبره وکړله مخې ته نشر کړله وي دا سړی دروغجن دی د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده. وي تاسو هم داسې خبره نه کوئ چې هغې تاسو تحقیق نه وي کړي. نو منافقانو به د خبرې تحقیق نه کوو بلا تحقیق نه چې کومه خبره به یې واورېدله کو د امن خبره به وه کو د خوف او یرې خبره به هغه به یې مخې ته نشر کوله